او دې چې کوم دینو د الله پیغمبر دی بنی اسرائیلو کې او د چې کوم دینو هغه دا یو ترتیب برابر کړی دی یو کلی په خوا باندې راغلی دی او دا یې ویلي چې الله به دا کلی څنګه آبادوي ځکه دا را پرېوتی دی وران دی ځکه الله فرمایي او کالذي یا پشان دا کسو مر علی قریة چراله د یو کلی په خوا باندې وهي خاویة علی عروشها ارا پریوته او په خپل چتونو باندې یا دا مطلب دی ها چتونه را پریوتی او بیا په دیوالونو را پریوتی یا دا مطلب دی چې خاویه په معنی د خالیه خالیو څوک پکې نه وو د پکې ګرځیدرا ګرځیدا هیڅم پکې نه وو ټول خلک ختم شوه دی آبادیم را پریوته دا کم کلو بازوي دا هغه کلو لکه مخکې ذکر شو چې دا غینه په زرګونو خلق وتلو نو هغه الله رب العالمین وران کړو او څوک مراد د دینه د لوط علی السلام قوم دی هغه خارونه چې الله اړولې الټه کړی دریم قولاره چې دینه مراد بیت المقدس دی بنی اسرائیل چې کله سرکشي سیوا کړله دا الله نه فرمانی وکړه نو الله رب العالمین په دای باندې بخت نصر بابلی مقرر کړ دا یو بادشاہ د پشپګ لکه جنډو کې غی تلاړ شپګ لکه خودی سره صرف جنډي وی او دا غی تعداد 1,03,000 ایسه کړه یو ایسه ولا قیدیان کړه او بل ایسه ولا چې کم دینو هغه قتل کړه او بل ایسه هغه په شام کې وسول نو هغه ته اشاره ده دغه کله بیت المقدس جو دام هغه وران کړو نو عزیر علیہ السلام پر روان ول دا الله په ست طریقه باندې آبادی طریقه مقصدو یاداله مطلب دستر ګولیدلو خبره کوله چې ماته الله په سترګو باندې وخی چې دا به څنګه آبادیږي د الله په قدرت کې شک نه کو پیغمبران د الله په قدرت کې شک نه کوي خو مقصد دا و چې ما ته پته ولګي او زما یقین نورم مضبوط شي ځکه الله فرمایي قال اول ان یحیی هذه الله څرنګه با آباد کی دا الله بعد موتیا پسترا ورسیدلونا نو با ما ته الله میات امین مړکا الله دلرا سل کالا یعنی مړې وساته د سینې چې مر خو په یو سکند کې کیږي مطلب دا دی چې الله رب العالمین دې مړې وساته سل کاله دې مړ پروتو ټیک دا بیا سو کوئی دا د معجزه وا سو کوئی نه دا د نیټه مرګ نو ځکه بیره پورته کړل چې په نیټه باندې مړ شو بیا خو دوباره نه جمع دی کیږي و نیټه لا برابر نه و نو به سوال لدی چې لک ټیم هم سړی مړ شي نو پته وته لګي وای نه نه چې ډېر ټیم بعد را پاتې نو دا یقین نور مضبوط شي مړکا الله دلرا سل کالا ثم بعثه بیروس ترا پورتک ثم د پاره د تر اخره یعنی روز ترا پورتک سل کالا بعد را پورتک قال الله تو ویلکم لبستا سمرا وخت تیر ک قال دو لبست یومن او باز یوم وقت میں تیر ک یورز یا باز عیسی درازنا الله ول بل لبست میات امین بلکې دا وخت تیر ک سل کالا دین معلومه شوا چې مړې چې د دنیا د حالاتونه خبري په دې سل کالا کې وسمره انقلابات راغلي بارانونه براغلي سیلابونه براغلي دارنګي توپانونه براغلي او پته ورته نه دا لګېدلې دا ورته پته نشته ری چې بای زما سل کال وشو او پیغمبر دی ښا څه دی پیغمبر دی نو عام مړی ته بس پته ولګي وینا نه کنه چې ته سلام وکې نو تا پیژنې ماشاءالله صحیح ده
چې قبر لور شي کنه او ته سلام وکي نو تا پیژني او جواب سلام هم درکې ماشاءالله دا کومه کیمرا وته لګېدلې ده خیال دې چې ته ورته ښکاری او کله داسې وایي چې مقبره ته ورځې نو پنسې وتاړه وایي ځکه دا مړې سړی ته په پنسو کې ګوري وښ دا مليان وایي ښه صحیح ده ها نو دی لکه جوړې په قبر کې هم سم نشه اوس هم خلکو ته ګوري دی به کوم ځای سمیږي لکه خیال دې شه دا عجیبه پروګرام دی سه عجیبه خبرې دي خلکو څه وایي نو وی جواب هم درکې او دا رنګ چې کوم دین الکار دې کې سلام د پاره د دې نه یو چې تعالی دې جواب درکې دلته سلام د پاره د دعا دی مړی ته دعا ده مړی ته دعا ده سیبا انو مړی د دنیا د حالاتو نه خبر نه دی مړی ته د دنیا د حالاتو پته نه لګي سل کاله عزیر علیہ السلام وفات پروت ته مړی پروت ته ډانچا پراته ده خیال دې او پته ورته د دنیا د حالاتو نه لګي نو ول بل لبستمعت امین الله رب العالمین فرمایي